پرون دا واقعیا کوزه باندې د 80 ګرام د چاونې نشاته او د جمعې په ورځو د جواری غونتنده په دې مقابلو باندې پیسو باندې لاکو نواله د 50 نواله د لاک 2 لاک کنو پرون پکې د اکسیډنټ شو. سکندر ولدي عمر باچا دغه په ټیم مړ شو. سلمان علي محمد نبی نو د چې دغه تړون د بیا ماخه مړ شو. اصل کې دا لعنت چې دا شروع دی ون ویلینګ چې زمونږ د ینګ جنریشن دا ماشومان چې کوم دي د لکان قصور زده دي والدین تور کومه چې هغه ته موټر سایکل هم مته پرووایډ کړي په خپل ماشومانو باندې په خپل کشرانو باندې چیک بیلانس بالکل نه ساتي. السلام علیکم کتونکو محمد زبیر خان یم. کتونکو نن سره یو اهم خبر شریک کوم. د کوزي باندې ایریا چې کوم د سیګرام په سیګرام کې روډ جوړ شوی دی او د هغې په وجه باندې د غازوانان چې کوم دي د منچل نوجوانان چوته موږ وایو هغې د موټر سایکل ون ویلینګ کوي او په هغه ون ویلینګ په وجه باندې ډېرې حادثې مخې ته راځي. هغه مور پلار چې هغه خپلو بچو ته موټر سایکل ورکوي بیا د هغې چې دی چیک بیلنس نه کوي. ماشومان چې دي هغه همدغه طرفونو ته ځي چې هغه ون ویلینګ کوي. دغه ځای چې دی داسې یو سنسان ایریا ده په دې کې د ټاونشپ ته یو سایډ ته بل سایډ ته چې دی سیګرام دی. نو په دغه وجه باندې دغه ماشومان د یو بل په ون ویلینګ باندې چې شرطونه لګوي د 50,000 نواله تر 1 لک روپو پورې شرطونه لګوي. د هغې په نتیجه کې چې دغه ماشومان په جذباتو کې راشي او دغه مقابلې کوي یا ون ویلینګ کوي نو اکثر پکې داسې بدې پیښې مخې ته راځي. پرون پکې یو بده پیښه مخې ته راغلې ده چې د هغې په نتیجه کې 2 تنان چې دي هغه د پاني دنیا نه تللي دي وفات شوي دي. د یو تعلق د کوزي باندې سره دی د بل تعلق چې د الیګرامي سره دی. دا وخت را سره هلال چې د هغه تعلق د الیګرامي سره دی هغه په سوشل کارونو کې د ټول زیات هغه خدمات دي. کاغه ماشومان سین وی سي یا لوی سین وی سي نو هغه خپل خدمات چې دی هغه پیسې بالله هغه کوي. هغه په دې باندې ډېر د افسوس څرګندونه کړې ده په دې ون ویلینګ باندې د انستګرام کې چې پرون کوم واقعیا شوې ده په دې باندې هغه د انتظامیې نم ګیلمن دی د پولیسو نم ګیلمن دی. دا سره به خبره ترې کوو چې به دې اخلاص وي. دا پرون دا واقعیا کوزه باندې د 80 ګرام د چاونې نشاته دلته د روډ ډیر برابر راخ کړی دی او د جمعې په ورځو تقریبا د دې الکانو مقابله په پیسو باندې دا جواری غونتنده په دې مقابلو باندې پیسو باندې لاکو نواله د 50 نواله د لاک 2 لاک کنو او په دې باندې دا مقابله کیږي. نو پرون پکې د اکسیډنټ شو چې دا یو پکې د کوزه باندې سکندر ولدي عمر باچا دغه په ټیم مړ شو او دا بل چې سلمان علي محمد نبی الیګرامه خو بهر هلته اوسېدو نو د چې دغه تړون دی بیا ماخه مړ شو. نو ارزو مودا ده چې دا ویډیو شوی ده په دې باندې لکه اخوا زمونږ مشران چې ډي پی او دا مشران ټولو دا په دې باندې دغه وکي او په سختۍ سره دا شی منه کی ځکه دا شی ول دي شی روان شي چې په دې باندې جواری او پیسو باندې لکه دغه دی یو بل سره شرطونه کیدي کنو او د جمعې په ورځ چې سلک لو پر دا ینګ لکان نه دغه ستلړ شي اوازه خوشی ده نو خلکو ته هم ډیر تکلیف یا مونږ په دغه هم ډیر کړه خو چا په سیکشن نه دی غسته. د پولیس په څه کردار دی دا وخت را سره اس ډي پی او حبیب شاه صاحب موجود دی. دا سره خبره ترې کوي چې هغه په دې خلا سوي دا غوي وینا سره او تر اوسه پورې پولیس دې لپاره څه کوټلې ګامونه پورته کوي. ډي اس پی صاحب د وخت را کول ډیره مننه. دا راته وایي چې پرون کوم بده پیښه مخ ته راغلي ده په سیګرام روډ باندې کوم ویلینګ کیږي هغه کې دغه منچل نوجوانان چې کوم دي ځوانان چې دي هغه د خپل جذباتو اظهار کوي په موټر سایکل باندې رسونه کوي او حادثه پکې شو په هغه کې 2 تنان چې دي هغه وفات شوي دي. د یو تعلق ته الیګرامي سره خود لیکيږي د بل تعلق چې دغه د کوزي باندې سره خود لیکيږي. نو د دې لپاره چې د پولیس اقدامات کوي کته سو ګورې نو د مخ کې پټاونشپ کې د سیاسي مخ ته راغلي وي چې داغه نه بیا دغه ځوانان چې دغه طرف ته پولیسو کاروایي شروع کړل په نوجوانان چې کوم دي نه غوي وز د سیګرام روډ سلیکټ کړی دی هغه چې د سنسان ځای دی. نو دغه لپاره چې د پولیس په څه اقدامات کوي. اصل کې زبیر صاحب دا یو غټ لعنت معاشره کې راغلی دی او خاص کر په دې کې چې کوم دی نو زبدا وایم چې زمونږ د ینګ جنریشن دا ماشومان چې کوم دي د لکان یا د ځوانان چې دي نو په دې کې باقاعده د دې ټول دغه چې دی قصور زده دي والدین تور کومه چې هغه ته موټر سایکل هم مته پرووایډ کوي او بیا په خپل ماشومانو باندې په خپل کشرانو باندې چیک بیلانس بالکل نه ساتي نه دا تاسو کوي چې ته اوټ وی کمزې کې وي د چا سره د ناسته پاسه واسدي وو. اصل کې دا لعنت چې دی دا شروع دی ون ویلینګ د دې مخصوص ځای نه دی د جمعې په ورځ باندې خاص کر دی بایپاس د بند تانی په ایریا کې بایپاس او د کانجو تانی په ایریا کې ټاونشپ ته ودا ډیر زیات راتلل
او دا به کوو. په دې کې موږ باقاعده چې کوم دی د انډر ایج چې څونه هلکان دي د هغې نه موټرسایکل سیز کول او هغه مطلب دی چې بیا ځان سره قبضه کې ساتل، خو بیا هم مور پلار راځي او دغه کوي او په هر صورت باندې هغه موټرسایکل وباسي او بیا یې مطلب هغه ماشوم ته حواله کوي. چونکې په دې کې موږ خصوصي دغه چې کوم دی ډپلایمنټ کوو په دغه باندې په بایپاس روډ چې دی هغې باندې بند تاڼي چې کوم دی هغه ډپلایمنټ کوي، بلکې په خپله پرې موجود دي او د جمعې په ورځ باندې او دغه شانتې په ټاونشپ کې موږ هغې ته خصوصي ډپلایمنټ کول ته کې زموږ چوکۍ هم ده او د چوکۍ سره سره چې کوم دی ایسچو کانجو چې کوم دی پرسنلي په دغه ځای کې موجود دي چې دلته څوک ون ویلینګ او سپیډ او مطلب دی چې دا ونه کړي. خو چونکې دې خلکو دا اوس یو نوې خبره ده، بلکې ریسنټلی دیو پکې دغه یو سنسان ځای دی سیګرام، نو دا چې دی دا سیګرام بالکل خشکه ده، هلته کې آبادي مبادي څه شی نشته، د دې په منځ باندې یو روډ تللی دی. نو دوی پرون دغه روډ ته ورغلي چې دغه په ټاونشپ کې غوا لري دوی ته ډپلایمنټ شوی، نو دوی خپل هغه دغه نشو کولی دلته کې ون ویلینګ وغیره نشو کولی، د دې وجې دوی هلته تللي وو. دا 2 کسان پکې باقاعده چې کوم دی دغه حادثه شوې ده بالکل. او د دې انسداد دپاره مونږ اوس به موټرسایکل چې کوم دی نو لکه رایډرز به مونږ تعینات کوو چې هغه راونډ اباوټ کې څونه علاقې کې خشک ځایونه دي چې هغه داسې سنسان ځایونه دي چې هلته کې دي خلک ون ویلینګ لځي، نو دې کې به مونږ انشاءالله کې خیر د دې خلاف مونږ یو کرک ډاون شروع کوو د خیره سره د بهر دپاره. اندرونی ایریا کې بالکل دیو نشي کولی، هلته غوا لري د پولیس ډپلایمنټ وي. نو دا زه ستاسو په وساطت سره د دې د خپل کمیونټي د ټولو مشرانو ته چې کوم دی نو دا زه درخواست ورکوم، دا زه منت کوم چې د خدای دپاره تاسو مهرباني وکړئ، په خپلو کشرانو باندې رحم وکړئ. دې کشر ته دغه ناز ورکول نه دي پکار، دا سهولت نه دي ورکول پکار چې هغه 5 منټ زه خوشحاله کړم، خو هغه د هغه قیمتي زندګي چې کوم دی نو هغه د هغې نه زه هغه خلاص کړم. نو دا زمونږ خاص کار چې کوم دی ټول نه اولنی فرض چې کوم دی هغه په کور کې د والدینو جوړېږي او بهر ورته بالکل انشاءالله زمونږ دا عزم دی چې دې ته به په خشک روډ هم زمونږ ون ویلینګ نور نشي کولی، چونکې دا دوی خو به دغه ته راتلل ټاون ایریا ته، ټاون ایریا روډونه لږ کوشاده دي، هلته کې به دوی دغه کوو دا ون ویلینګ کوو. نو پرون دوی دغلته کې ورته ډپلایمنټ و، نو دوی خشکې ته تللي دي، سنسان ځای ته تللي دي او په دې کې کافي موټرسایکلې موږ سیز کړي هم دي، زموږ سره په قبضه کې دي. او بیا مجبوري دی چې دغه والدین راځي دغه منت کوي، افیډیوټ هم جمع کوي، د افیډیوټ نه بعد مطلب موټرسایکل دغه کې بوزي، نو چې بوزي په بله ورځ بیا دغه د بچي سره بیا ښکاره کېږي. نو آی روز دغه پریکټس روان دی، چونکې داسې ګران هم وي چې ماشوم ته د کور نه موټرسایکل پرووایډ کېږي، نو هغه بهر دغه نیول چې کوم دي هغه موږ خپل ډیوټي کوو، خو بیا هم هغه کس راځي بیا واپس سپورټ کوي. لہذا ستاسو په وساطت سره زه ټول والدین ته د یو پیره بیا دا میسج ورکوم چې تاسو مهرباني وکړئ په خپلو ماشومانو باندې رحم وکړئ او دې ماشومانو ته دا موټرسایکلې که فرض کړو د دوی ذاتي نه او ملګري ورته پرووایډ کړي، نو دوی د غلطو خلکو سره د ناستې پاسې نه منې کوي. قدرمنو کتونکو، تاسو د ایس ډي پی او حبیب شاه صاحب خبرې مو اورېدې، هلال صاحب خبرې هم تاسو اورېدې. یقینا چې ډېر د افسوس مقام دی چې دغه والدین چې هغې خپلو بچو له مرګ په پیسو اخلي او هغه چې دی بیا د هغې چیک بیلنس نه ساتي، هغه ماشومان چې دي هغه په موټرسایکل باندې چې دی ون ویلینګ کوي. دا تاسو ته نه کیږي چې یار دا موټرسایکل تر سره لپاره استعمال د کور د ضرورت لپاره استعمال د خپل کار لپاره استعمال، خو چونکې دغه ماشومان چې دین هغه په دې باندې پیسې شرطونه پیلګي 50,000 نه ول 1 لک روپیه پورې په هغه وجه باندې دي هغه پیسې اکثر دغه د ژوند دشمن جوړ شي. نو زمونږ د پروګرام مین مقصدونه دا چې هغه والدین ته پته ولګي، هغه والدین چې کوم په خپل بچو چیک بیلنس ساتي دغه لپاره دا یو پیغام دی چې کم سے کم د خپل بچو د ژوند لپاره د خپل بچو د مستقبل لپاره چې سوچ وکړي او دا قسم اکټیویټیز نه چې دا غومني کوي. زما د پروګرام مخ په تر سره مال اجازه راکړي. الله پامان.